أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف أتم سپارہ آیات نمبر 65 وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد او قوم عاد طرف ته مونږ اولېګو اخاهم د دوی قومي رور اخ دا رور ته ویل شي خو دلته نسبي رور نه دی مراد قومي رور ته مراد دی هودن چې هود علیه السلام پیغمبرانو د غوی د قومونو سلسله شروع وا باغې کې د ټولو نړومبي حضرت نوح علیه السلام او داغه د قوم ذکر وشو چې قوم ته الله را ولېګو او هغه قوم ته حضرت نوح علیه السلام د الله وحدانیت بیان کو رسالت ورته بیان کو عقیده د آخرت ورته بیان کړه هغوی اونه منله الله جل شانه په عذاب راوستو او ټول جګمنې نست او نابود کړ دویم نمبر واقعیا د حضرت هود علیه السلام دا او د عادیان واقعیا الله جل شانه په دې رکو کې بیانې نو عاد و الى عاد اخاهم هودا عاد شو عاد دا د نوح علیه السلام په پنځم پوش کې او د نوح علیه السلام د نوسی د ارم په اولاد کې او د نوح علیه السلام د نسبی زوی د سام په اولاد کې نوح علیه السلام زامن حام سام او یافس نو دا د سام په اولاد کې په پنځم پوش کې د عاد چې دا یو سړی و په دې عادیانو کې ډومبې نوم دا یو سړی عاد او دا عاد چې نو دا د ارم چې د نوح علیه السلام نوسی و د سام د نوح علیه السلام د زوی نوم سام او بیا د سام په اولاد کې د یو کس نوم عاد ارم او بیا د ارم په اولاد کې چې کوم دی عاد نو دا د یو سړی نوم بیا دغه اولاد او غون قوم په عاد باندې مشهور شو نو په اصل کې دا د حضرت نوح علیه السلام په اولاد کې راځي او دا ارم شو نو د ارم نه بیا یو شاخ چې دی دا عاد ته وته یو زوی عاد او بل سمود نو دا دواړه د حضرت د ارم چې کوم دی په اولاد کې نو دا دواړه د په پنځم پوش کې د حضرت نوح علیه السلام راځي هود نو هود علیه السلام دا د سام په اولاد کې د ارم په اولاد کې د سام په اولاد کې د نوح علیه السلام په اولاد کې بعضی وی چې د یعرب بن قحطان چې دا د هود علیه السلام د یعرب بن قحطان زوی او یعرب
دا عربی ژبې ابتدا هم د ده نه شوې ده. د نوم یا عربو د دې وجې نه د عربی ژبې ته عربي ویلی شي او دی په یمن کې اوسېدو په دغه علاقه باندې دی آبادو. نو دا یا عرب چې و دا د هود علیه السلام پلارو د عربی ژبې ابتدا د ده نه شوې ده. خو چې کوم جمهور مبصرین وي هغوی وي چې نه دا عربی ژبه چې ده د ده ابتدا په یمن کې به شوي ده نه، خو په دنیا کې د عربی ژبې ابتدا دا د حضرت نوح علیه السلام د دور نه شوې ده. نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې چې کوم کسان بچ شي نو په هغې کې د یو کس نوم جرهم و، جرهم، او د دغه جرهم نه د عربی ژبې ابتدا شوې ده. دغه جرهم بیا راغلی دی او په دغلته آباد شوی دی مکه مکرمه کې، او بیا قبیله جرهم په دې قبیله کې بیا اسماعیل علیه السلام واده هم کړی. نو دا د نوح علیه السلام د وخت نه چې کوم دی د عربی ژبې ابتدا شوې ده. نو دا هود علیه السلام دا چې کوم دی دغه په اولاد کې راځي د نوح علیه السلام، او دغه رنګ دا عاد او سمودیان، عادیان او سمودیان دا د نوح علیه السلام په اولاد کې راځي. نو دوی له الله رب العزت ډیر قوت او طاقت ورکړي. بعضې روایتو کې راځي چې 40 غزه چې مضبوط کس به وبږي که نه هغه به 40 غزه اوږد و، دنګ به 40 غزه، او نارمل قدونه دا به چې کوم دی 100 غز. نو که دا روایت صحیح شي نو بیا 40 غزه اوږدوالی یا 100 غزه اوږدوالی دا ډېر شی دی. ډېر لوی قوت ولا الله ورکړي. او دوی به دا ووایي چې من اشد منا قوه، زمونږ څوک په طاقت کې زورور شته دی، په طاقت کې زمونږ څوک سیوا شته دی، دا دعوا به یې کوله، هر چا ته یې پتون و. نو دوی په شرک کې مبتلا شو. چې په شرک کې مبتلا شو نو الله جل شانه ورته حضرت هود علیه السلام راولېږه. نو هود علیه السلام دې ته نصیحت وکړو د الله د وحدانیت، د الله د عبادت او د شرک نه دا خلک منع کړل. نو دې خلکو د حضرت هود علیه السلام په خبره عمل اونکو، بلکې د هغې نه انکار وکړو. حضرت هود علیه السلام د دروغو نسبت وکړو چې ته دروغجن یې، ته چې موږ د کوم څیز نه منې کوې نو په دې څیز باندې خو زموږ نیکونه او پلاران د مخکې نه را روان د دې بوتانو عبادت پې کوو، او ته اوس راغلی اوس د یو الله عبادت طرف ته موږ رابلې، نو لهذا ته دروغجن یې. هغه ډېر پوهه کړه خو نه پوهه کېدل. نو الله جل شانه پې عذاب راوستو. نو عذاب یې پې داسې راوستو چې لومبې 3 کاله مسلسل په دې باندې باران نه و. 3 کاله پې الله سوکړه راوستله. دی له الله قوت هم ورکړی و، باغونه نهرونه وله هم الله ورکړي و، هر قسمه نعمتونه ورته الله ورکړي وو، او په ټوله دنیا باندې د دوی غلبه وه. نو چې هود علیه السلام ورله دعوت ورکړو خبره یې ونه منله نو الله پې عذاب راوستو، بلکې دوی په خپله باندې عذاب طلب کړو. وروستو را روان دي دوی په خپله باندې دغه ته هود علیه السلام ته وي ته چې د کوم څیز نه مونږ یاری نو هغه څیز مونږ باندې راوله، هغه عذاب زر راوله شابه. په خپل عذاب طلب کو. نو 3 کاله په دې باندې باران نه کېدو، سوکړه پې راغله، ټول بوټي هر څه وچ شو. 3 کاله پس بیا به الله جل شانه هوا راوستله، او دومره تیزه هوا وه چې دوی په هوا کې د یو بل نه راپرېښودل. په هوا کې به چې کوم دی روانو ونې او بوټي د زیله نه به چې کوم دی ایستل، دومره هوا وه، او په هوا کې چې کوم دی د یو بل نه راپرېښودل. بعضې روایتو کې دي چې په دې باندې چغه هم فرښتې والې ده. دواړو کې یووالی هم راتلی شي، تطبیق پکې هم راتلی شي چې لومبې به فرښتې چغه ووهله مړه شو، او بیا مړه چې کوم دی بره اسمانونو کې یو بل نه راپرېښودل. او دا د الله د خزانو نه، د الله سره د هوا چې څومره خزانې دي وی الله صرف د ستنې د سوم برابر خوا دې ته راپرېښی. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د الله سره څومره د هوا خزانې دي، څومره د هوا خزانې دا ټولې په ما باندې راپرېږدي. په عادیانو چې کومه هوا راپرېښې څومره وه د ستنې د سوم برابر د الله د قدرت د خزانو نه په یو خزانه کې د ستنې د سوم برابر سورې الله کړی په خپل قدرت سره، په خپل قدرت سره یې کړی. نو د هغې نه دومره هوا راله چې عادیان یې په هوا کړله، په هوا کې د یو بل نه راپرېښودل. کجورې د ویښه به چې کوم دی ایستلې، او دوی له الله طاقت هم داسې ورکړی چې کجوره په یو لاس باندې ایستله، دومره طاقتور کوم. نو دغه خلک یې په هوا کې د یو بل نه راپرېښودل. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کو د الله د ټولې خزانې د هوا راپرېږدي په ما باندې، او زما په اوږه باندې صادر پروتي، او ما سینې پورې قرآن نیولی وي، نو دغه خوا به زما د صادر قدرې ونه ډکوي. دومره په الله باندې پوخ یقین او دا د قرآن د دې برکت.
نو دو هوا په الله راوصله ټول چې کوم دی نیست او نابود کړل. او حضرت هود علیه السلام او دغه سره چې کوم ملګري په دغه کلي کې په دغه ښار کې په یو کچه جونګړه کې حظویره ورته عربی کې وي په دغه کچه جونګړه کې راجمع شو او هغې ته بالکل نارمل خوا دننه تلله هغې ته هېڅ قسمه نقصان ونه رسو الله امن او امان کې هغې وساتل. نو هغه واقعه دې کې ذکر کېږي. و الى عاد او مونږه عاد طرف ته الیږل قوم عاد ته مو الیږو اخاهم د دوی قومي رور چې د دوی د قوم نه و څنګه چې د عادیان د نوح علیه السلام د قوم نه و د هغه په اولاد کې و د سام په اولاد کې و د ارم په اولاد کې و نو دقه شان اخاهم د دوی قومي رور هود علیه السلام د نوح علیه السلام او د سام او دغه رنګ د ارم په اولاد کې و الى عاد او من عادیانو طرف ته الیږو اخاهم د دوی قومي رور د عادیانو قومي رور هودن چې هغه هود علیه السلام قال نو هود علیه السلام فرمایل یا قومي ای زما قومه اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله تعالی ما لکم نشته د ستاسو دپاره من اله څوک اله غیره سوا د هغه نه یعنې د الله نه افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ د الله د عذاب نه. قال الملأ نو اویل الملأ سردارانو الذین ها کسانو کفرو چې کفر یې کړی چې کافرانو من قومه د دوی د قوم نه چې کله ورته هود علیه السلام دعوت ورکو نو د دې د قوم چې څومره غټان خلک وو هغوی هود علیه السلام ته ډېر په بې ادبۍ سره جواب ورکو. قال الملأ الذين كفروا من قومه نو اویل غټانو هاي کسانو چې کافرانو من قومه د قومنا انا لنراک بیشک مونږ خامخا وینو تعالی را فی صفاحتن په کمکلتیا کې په بیوقوفتیا کې و انا لنظنک او بیشک مونږ خامخا ګمان ګو پتا باندې من الکاذبین د دروغجنو نه خامخا ګمان ګو چې ته دروغجنې ته مونږ د وجه دی یو الله عبادت وکړه استاد خبره دروغ د الیاذ بالله د یو الله عبادت نشته دی. قال نو اویل او فرمایل هود علیه السلام یا قوم ای زما قومه لیس بی صفاحت نشته دی په ما باندې څه کمکلتیا ولکنی لیکن زه رسول را لېږلی شوی ما من رب العالمین د طرف د رب العالمین نه چې کومې خبرې کوم زه خپلې خبرې نه کومه بلکې الله ما د داسې ویلي زه د الله د طرف نه راغلی ما چې کوم سړی د الله د طرف نه پیغمبر راشي هغه ته الله علم او عقل دا په اکمله طریقه باندې ورکوي کامل علم ولهم کامل ورکوي او عقل ولهم الله کامل ورکوي ځکه دی الله د خلکو د تربیت او د خلکو د اصلاح دپاره رالیږلي نو ماله الله هر څه راکړي دي زه بېوقوفه نه یم خو بېوقوفان تاسو یې. قال یا قوم نو فرمایل هود علیه السلام چې ای زما قومه لیس بی صفاحت نشته دی په ما باندې هیڅ بېوقوفتیا ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه رسول یم د رب العالمین د طرف نه. رسول قاصد ته ویلی شي رالیږلی شوي ته ویلی شي نو زه رالیږلی شوی یم د رب العالمین د طرف نه څه دپاره رالیږلی شوی یم د دې دپاره رالیږلی شوی یم ابلغکم چې زه ورسوم تاسو ته رسالات ربي د خپل رب پیغامات د خپل رب حکمونه وانا لکم او زه یم ستاسو دپاره ناصح خیرخوا امین او امانتګر ناصح نصیحت کوونکی ما او امین یم زه ستاسو دپاره امانتګر یم چې رب ما ته کومه ډیوټي حواله کړې ده نو هغه زه بالکل هغه امانت زه تاسو ته پوره را رسوم. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ په دې خبره ان جاءکم دا چې راغلی تاسو ته ذکر النصیحت من ربکم ستاسو د رب د طرف نه علی رجل په واسطه د یو سړي منکم چې ستاسو د جنس نه دی اکه بېګانې خبره ده څنګه چې هغې د نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام ته کومه خبره کړې وه دقه خبره هود علیه السلام ته قوم عادیانو دا خبره وکړله چې ته رالیږلې نو فرشته یې ولې نه رالیږله نوح علیه السلام ورته جواب ورکو او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم دا چې راغلی دی تاسو ته ذکر النصیحت من ربکم ستاسو د رب د طرف نه علی رجل په واسطه د یو سړي منکم چې ستاسو د جنس نه دي د انسانانو نه دي څه دپاره راغلی دي دپاره دې راغلی دي چې ینذرکم
چې تاسو ویری لینذرکم د پاره دې چې تاسو ویری وذکروا او یاد کې تاسو اذ جعلکم هر کله چې وګرځولې تاسو الله تعالی خلفاء خلیفگان من بعد قوم نوح رست د قوم د نوح علیه السلام نا وزادکم او زیاد درکړ تاسو ته او زیاد کړه تاسو فل خلق په پیدائش کې بس توتنو په پراخه د جسم کې په پراخه کې په علم او جسم کې الله پاک ته زیاد پیدا کړي ان علم د زیاد درکو یا وګدواله در زیاد قوت ته الله زیاد درکو فذكروا یاد کې تاسو اعلی الله نعمتنا د الله تعالی لعلکم تفلحون د پاره دې چې تاسو کامیاب شئ د الله نعمتونه یاد کې څه مطلب د الله د نعمتونو شکر ادا کې شکر ادا تاسو ایمان راوړئ قالوا نو دې کوم ویل اجئتنا آیات راغلی مونږ ته لنعبد الله د پاره دې چې مونږ عبادت وکړو الله تعالی وحده یوازې د الله چې دیو الله عبادت وکړو دې لپاره راغلی ونذر او مونږ ونذر او پریږدو یعنی مونږ پریږدو ما هغه بوتان ها خدایان کان چې وو یعبدو چې عبادت پې کولو آباؤنا زمونږ مشرانو چې د کوم بوتانو عبادت کوم د دې لپاره راغلي چې مونږ د یو الله عبادت تراوبلي او چې زمونږ مشرانو د کوم بوتانو عبادت کوي هغه مونږ باندې پریږدي د دې پر خودو ته مونږ تیار نه یو فاتنا نو سوال وکړو فاتنا پس راوړه مونږ ته راوله په مونږ باندې بماها عذاب تعدنا چې تیاروي مونږه هغه عذاب راوله د کوم عذاب نشته مونږ یې راوله ان كنت من الصادقین کو چریه ته د رښتونو نه کو استاد خبر رښتې ته رښتونی نو ته چې د کوم عذاب نه مونږ یې نو مونږ دې تیار نه یو چې مونږ د پلار نیکه دین پریدو او استاد دین واخلو چې مونږ د الله عبادت تراولي او که ته مونږ د عذاب نه یې نو که ته په خپل دعوه کې رښتونی او پرشتیا د الله پیغمبر نو عذاب دراول قال قد وقع نو فرمایله هود علیہ السلام قد وقع په تحقیق سره ثابت شوی دی علیکم پتا سو باندې مې ربکم تاسو د رب د طرفنا رجس عذاب وغضب او غضب تاسو دا خبره وکړه الله رب العزت پتا سو باندې عذاب مسلط کوي بخامخا مسلط کوي لازمی ما علیکم د الزام د پر راضی نو پتا سو باندې الله جل شانه عذاب شته پتا ثابت شوی دی اتجادلوننی آیا تاسو جګړه کوي ما سره فی اسماء په باره د الوهیت نومونو کې سمیتموها چې تاسو ایښي سمیتموها چې ایښي دي هغه نومونه انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو نیکونو ستاسو اسماء د الوهیت کم صفتونه مجدي د خپل خدایانو دپاره ثابتول چې دا خالق دی دا بوتو دا رازق دی دغه رنګ دا مشکل کشا دی دا حاجتونه پوره کوونکی دی نو دا صفتونه نوح هود علیہ السلام دا ټیک نه دي در لپاره حاجت روا خو یو الله دی مشکل کشا خو یو الله دی نو تاسو دی بوتانو ته کوم نمونه یې دي کو تاسو ما سره په دې کې جګړه کوئ او حال دا دی چې تاسو دی بوتانو له کوم نمونه یې دي او د خدایان نسبت دی بوتانو ته کوئ نو پته تاسو سره هیڅ قسم دلیل نشته دی نو په دې خبر تاسو ما سره جګړه کوئ اتجادلوننی آیا تاسو جګړه کوئ ما سره فی اسماء په باره د الوهیت نومونو کې په باره د خدای په نومونو کې چې تاسو دی بوتانو له کوم نمونه یې دي اتجادلوننی آیا تاسو جګړه کوئ ما سره فی اسماء د الوهیت په نومونو کې سمیتموها چې ایښي دي هغه انتم تاسو و آباؤکم او تاسو مشرانو دی بوتانو له دی بوتانو تاسو مشرانو کوم نومونه یې په دې کې ما سره جګړه کوئ چې دا مشکل کشا بوت دی دا حاجت روا دی دا دی دا کوي دا دی نشي کولی ما نزل الله ندی نازل کړي الله تعالی بها په دغه باندې من سلطان دلیل تاسو دې تکم نمونه یې دي چې دا بوت دی دا مشکل حل کوي دا مشکل حل کوي دا مرض جوړي دا رزق راکوي نو په دې تاسو سره هیڅ قسم دلیل نشته دی نو ما نزل الله ندی نازل کړي الله تعالی بها د دې په الوهیت باندې د دې په خدای باندې من سلطان دلیل هیڅ قسم دلیل تاسو سره نشته دی فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ انی معکم بشکا زهم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما تاسو د عذاب انتظار کوئ زم انتظار کوم نو الله فرمای فانجیناه
پس مونږ نجات ورکو هغه ته یعنی هود علیه السلام ته والذین او هغه کسانو ته معه چې د سره وو برحمت منا په خپل رحمت سره وقطعنا مونږ پرې کړلې دابر الذین جرل د هغه کسانو کذبوا چې دروغ غنلیو بیا آیاتنا زمون آیاتونه وما كانوا مؤمنین او نو دی ایمان راوړونکي قوم عاد د 14 خاندانو او دا د عمان نه راواخلي تر یمن پورې په دغه علاقو باندې آباد نو ټول آبادی غ الله چې کوم دې تر به تر کړه څومره ونه چې هغه ټول چې کوم دې د ویخ نه دغه سیره په ذریعہ باندې الله جل شانه وباسلې نو څنګه چې د ونو جرړې پرې کړې دک شان دغه عادیانو دغه جرړې الله جل شانه پرې کړلې او د دې په اړه کې قوم عاد الاولى راغلي دي چې دا اولا لومبنه قوم عاد نو بعض مفسرین وی چې د عاد الاولى نه مراد قوم عاد دي او د عاد اخرى نه مراد سمودیان دي او بعض مفسرین چې کله بدی باندې عذاب راتلو د دین یو ډله دا مکه مکرمه ته راغلی و نو هغه ټول تباشو دی الله بچ کړل نو هغه عادي اولا شو ډومبه عادیانو او دا چې کوم ډله دلته بچ شي و نو دا دویمه د عادیانو ډله شو وإلى عاد او مونږه قوم عاد طرف ته ولېګو اخاهم د دوی قومي رور هود علیہ السلام قال هود علیہ السلام فرمایلی یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم عبادت کوئ د الله تعالی ما لكم من اله غیره نشته د تاسو د پاره بل اله سوا د هغه نه افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ قال الملأ الذين نؤول سردارانو الذين هاي سردارانو كفروا چې کافرانو من قومه د دې د قومنا انا لنراك بشک موږ خامخا وینو تعالی را فی صفاحت پکمکلتیا کې و انا لنظنك من الكاذبين او بشک موږ خامخا ګمان کو من پتا باندې من الكاذبين د دروغجنو نه چې دروغجنې اعوذ بالله قال هود علیہ السلام او فرمایلی یا قوم زما قوم لیس بی صفاحت نشتری په ما باندې حزب وکفتیا ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه را لګل شی ما د رب العالمین د طرفنا ابلغکم د پاره دې چې زه ورسوم تاسو ته ورسوم تاسو ته رسالات ربي د خپل رب پیغامات د خپل رب حکمونه وانا لكم ناصح امين او بش وانا لكم استاسو د پاره ناصح نصيحت کوونکی ما امين امانتدار ما او عجبتم آیات تاسو تعجب کوئ ان جاءکم دا چې راشي تاسو ته ذکرون دا چې راغلی دی تاسو ته ذکر نصیحت من ربکم د ذکر نصیحت نه مراد وحی ده ذکر نصیحت وحی من ربکم تاسو د رب د طرفنا علی رجل په واسطه د یو سړي منکم چې تاسو د جنس نه دی نه د انسانانو نه دی لینذرکم د پاره دی چې او یری تاسو لره وذکروا یاد کې تاسو اذ جعلکم هر کله چې وګرځولې تاسو الله تعالی خلفاء من بعد قوم نوح خلیفگان رستو د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم او زیات کړه تاسو فل خلق په پیدائش کې بس وطن په پراخه سره فذكروا یاد کې تاسو آلاء الله نعمتنا د الله تعالی لعلکم تفلحون د پاره دې چې تاسو کامیاب شئ قالوا ندوی اویل اجئتنا آیت راغلی مونږ ته لنعبد الله د پاره دې چې مونږ عبادت وکړو الله تعالی وحده یوازې ونذرو پریږدو ما هغه بوتان کان چې و یعبدو چې عبادت پې کولو آباؤنا زمونږ پلارانو نیکونو فاتنا پسرا ولا په مونږ باندې بما عذاب تعدنا چې ته ویروي مونږه ان كنت من الصادقین کوچرت د رښتونو نه ان كنت کوچریت من الصادقین د رښتونو نه قال قد وقع نو فرمایل هود علیہ السلام قد وقع په تحقیق سره ثابت شوی دی علیکم پتا سو باندې من ربکم تاسو د رب د طرف نه رجس عذاب وغضب نو غضب اتجادلوننی فی اسماء آیات تاسو جګړه کوي ما سره فی اسماء په بار د الوهیت د نومونو کې سمیتموها چې اخدي هغه نومونه انتم تاسو و آباؤکم او تاسو پلارانو نیکونو
ما نزل الله چې نه دی نازل کړی الله تعالی بها په دغه باندې من سلطان انس دلیل فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم بشک زه هم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما فانجیناه پس موږ نجات ورکړه ته یعنی هود علیه السلام ته والذین ها کسانو ته معه چې د سره برحمت منا په خپل رحمت سره وقطعنا موږ پرې کړې دابر الذین جرل دها کسانو کذبوا چې دروغ غنلیو بیااتنا زمون آیاتنا وما كانوا او نو دوی مؤمنین ایمان راوړونکي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين